دا کم خلک چې د شپې تجارت کوي د دې لپاره څه حکم دی بالکل نه لري پکا دا لوی غم دی مولانا صاحب نن سبا جواد پاکستان کې نه دی تاسو ټول عرب ممالک وکړل نو د 10 بجې 11 بجې دکان خلاص د سلام مخه څوک نه کولاو بلکې زیات تر دکان ماسپخین نه پس کولاو شي یعنی د 10 11 بجې کولاو سات اکثر دکانونه بند دوبه وګورا او نور اسلامي ممالک سعودي په خپل وګورا هغه دکانونه چې د حاجیان د سوداګانې کې نږدې وي هغه خپل دی لیکن مارکیټ په د 10 11 نو مخکې نه کولاو او د شپې په 2 بجې او په 3 بجې بندېږي 2-3 بجې ټول شپه دا خزي او دا سړي سوداګانو پسې کوي اسلام آباد ته لاړ تا ته به د 9 بجو او د 10 بجو په وخت دکان کولاو ملو نشي ترې کوټه به کولاو او دا دکان 10 11 بجې دکانونه کولاو شي او دا شپې ماسختن مانځنه پس سړي او خزي لګي سوداګانو شاپینګانو پسې باندې او په 2 بجې په 3 بجې مارکیټ بندي ته رښتیا وایا چې په 2-3 بجې مارکیټ بند شي خلک تهجد کولی شي تهجد په سار نه کولی شي تاسو پاتې اهم وخت پاتې او یو د پراتي دا ټول د پراتي او نه هلته دې راځي دا ټول د شریعت خلاف عمل روان دی دغه مسلمان په ذلت کې پروت دا غیر اتباع شروع کړي ولې وخت نه دي ځکه او ما څوتن باندې په فټافټ فورا دکان بند وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دعا کړې د دې لپاره نه کړې اللهم بارک لامتی فی بکورها صبح سویره چې باندې کم کار کوي بکور دې سویره دعا یې وکړه موږ رښتو کو نو مال ډېری پیسې ډېری برکت خوشحالي نه سکون نه اطمینان نه بیماری او قسم پریشانی او ټینشنونه وسره ټول خلک شپې ګرځي خري په بازارونو کې سوداګانې کوي او ګناهونه کوي او نارواګانې کوي ما څوک نه پستور چې دکانونه لبرې دا زموږ په خبر گزاره کوي په خبر گزاره کوي او په خبر کې تکه خانه مارکیټ کې وټلې بکوله وینو بازار اکثر بچي یا د صدر مارکیټو نظر باندېږي او یونیورسيټي ټاون د شپې کولوي یونیورسيټي ټاون کې دا کومه غټه پلازي دي او دا کوم مقدمال مارکیټونه دي دا ټول څه کولوي صدر کولوي نه صدر باندې کولوي باندې کې څه چې ما یو ځل د خپل لاسوي ما یو ځل راغلی ما سودا مې کوله او غالبا چې اوس دې څه مسله وا او صدر کې مو ماسوتن مازنه په چکرو لګاو نو اکثر دکانونه بند شي او ټلې موټلې کولوي په صدر کې ټلې او دا کبار دکانونه وی په دنه کې مارکیټونه باندې اوس کې دي شي کال دې کې د نیم طریقې څو فرق راغلی باندې خو بهر کې دا چې کم په تاکال کې په یونیورسيټي کې دا چې کم غټ مارکیټونه دي دا د جامو دا غټ دکانونه دا ټول شپه کولوي خلک چې ګرځي مردار نه خلک خو بل کار نشته کنه دا اخري په ډیر مخکې د ایران هغه متخصصه کان کې نو دا قانون دی ښکار به په هغه سپیږي چې ښکار چل ورسي وایي ارسپی خو ښکار نشي دلته دا غس پیروار کړه کوڅه سپی نو کوڅه سپی دا ښکار نشي کولای دا په اسلام او رامیانو ته په دکانونو کې هغه لکان کې نو چې خسته او خوبصورت او مزیدار لکان هغه ورته کېنولي نو جنکه او مغیله دي نو نور څه غف شپ خبره اترې دا مشهور کی او سودا پیګران خرڅ کی اوس ما ورېدلې بل ماته عبدالقیوم می څوک چې والا پکې راوړل دي ها تعلیم مولوی دې راځي ایوه چې والا څوک اسلام آباد کې چې والا یو خبيث شکل لري او څه په دنیا جنکه راځي او هغه سره پټوانو بس څه خبره څه نه خبر نه خبر فیسبوک کې وښتا ګورا
خبره راووته اجي دې وې سترګې شنې اخبار کې پټي خدای ملک پاک داسې وخت لري پاتې توبه وباسه غزوه زید اجي سوي برواله اخبار کې راغلي فیسبوک باندې څنګه اخبار کې راغلي بالکل دا او ماته عبدالقیوم فوټو ماته خو بس شکل دی زما طالبان دې شکر دې الحمدلله خشته سبحان الله ټول طالبانو اوس ته سنونو باسم په فیسبوک کې ورکوم تماشا کو دنیا خلک زما طالبان د خپل دي شکر الحمدلله ورپسې دا سمردار مخونه دي د خلکو لکه د بيزوګانو په شان په بیز دی هغه بیز کاری او هغه مې پتون واچول امام خان ته جنکه په معنی دي هغه مختو ولا بیز یقین کوه بیز شکل ته ولا بیز او جنکه په هم نه دي چې تاسو خدای به په تاسو پسل کوم څه نه دي تاسو چې تاسو به معنی د دنیا جنې یو زما سره واده کوم یو زما سره واده کوم یو زما سره واده کوم بیا څه دې راځي چې تاسو سره کې طالبان دې طالبان سره شکر تاسو خدای طالب سره په نکاح کوم عمر لمازه کې پته ابراهيم سره واو یو کالو دي خو درې سالو دې پس بیا من دې تر لوي چې دا سړی د کار نه ما سره شکر الحمدلله طالبان دا ورکه په فیسبوک موږ سره زیاته چې د خواهشمن زیاته شکر او ولله په مزه کې خوشاله به پټینګ بغیر ورپسې دا مرداري سړي مرداري نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د بنو کلب خاندان سره تعلق لرو او حضرت حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته بکړه زید ابن حارثه او بیا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وبخښه او نبی رسول الله مبارک ذات کړی او دی معشوم د بنو کلب نه تختول او په منډو کې به خلصام معشوم نو صاحب من معشوم نو په حج او مور وو په جلال الله اکبر په تاسو تاریخ وکړ حیران شي مور به نور ته وراړه چې زما په بچي بده وخت دا نور لګيږي په ونه لګي اما شومان مخالف تختول په بازارونو منډو کې به خلص او چې باران بشو نو باران ته ولاړه وا چې زما په دوی به وريږي په بنه او د سر ویسته به وستل ورپسې او جلال نو چې تاسو حج راغلی دی ولیدا وی پیژنې لکه تاسو زیات فنوم نه وی دی کنه حارثه زوی یو چا سره پلان کې سره هغه چې لاړ نو موته ولا الوی مبارک شه دې مدل پیدا کړ نو د سترو د درو داراج المکی مکرمه او تحفه تحایف نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وته مونږ تعالی راغلی او د صفات یو کده نبی علیہ السلام تاسو ډېر خلک او بنو هاشم دې د بنو خدمت کې د حاجانو خدمت کوي او په خلکو رحمونه کوي علیه السلام په پیښو څه مقصد تاسو سره وای وی زموږ مقصد دا چې زموږ یو بچی دی او د ضرور دی او زید نو دې تاخره مور او سلام یو شیرونه او مور او سر نه وختو بس او ډېر ځاته خپله او غلام نه دی او دا چې تاسو ته خو خیر مونږ دا نه وایو چې غلام لري چې اصل په پیسې غواړو مونږ درته کوم دی راځه مونږ راځو ته کوته نو دا خو ډېر اسانه خبره دي چې سړي بالکل خیرات تاسو یو روپیا ده نه غواړم خو یو خبره ده زیرا غواړم په د سره ته خیراتي بول پیسې نه غواړم او په د سره نه ته زموږ د بنو هاشم دا قانون دي چې په زور څوک نشي که څوک دینه په زور نه هغه په ټول منظور ده هغه خو چې د مورال ورته وایي او مور خپل الوی فورا براسل دې دې راوځي نو ورته وی دې دې چې دا دې سړي دا به تر دې دا بل دې څوک دا مې ورته چې تاسو سره راغلی
ټوله پیسې ورته وکړه نو که ته ځې زما سره پیسه اجازه هغه وې زه نه ځم په جلا نه ځم هغه وې د غلامۍ ژوند غوره کې بس وي په ارام کښېنه ما د رسول الله مبارک غوندې پلار خدای را کړی سبحان الله او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان مور خدای را کړی او د زینب او رقیه او د دې خلکو په شان خدای را کړی دا پرېږدم دا دی رقیه کلیوانیان یې وی مور بس کړی ده مور خپله خبره کوي ملاقات به کېږي مور سره غم مه کوه خو ځم نه دقسې ترې را رخصت شو دا ورور یې بیا وروسته مسلمان شوی دی وی هغه وخت کې ما زید سره قمقل ووی زید قمقل دی د حریت په زندګۍ د غلامۍ زندګي غوره کړه وروسته پوه شم چې زما دری نه زما درور دی ډېره زیاته بهتره وه فورا رسول الله مبارک اعلان وکړ چې دا وکړو نبي اسلام واجب شخصیت و فورا اعلان وکړو وی نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایي زید ابن محمد به وایي سبحان الله نماز وشو مطبعا آئے او دا رومبی هغه ماشوم دی هغه هلک دی چې په نبي علیه السلام په غلامانو کې لومبي ایمان راوړی نو خلکو به زید ابن محمد ورته وی دا د جاهلیت رسم چې مسلمانان ته خپل دی بیا وروسته آیت نازل شو چې ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله بیا نبي علیه السلام ورته ما ته نسبت په خپل پلار سره نسبت کړی واحد په صحابو کې دا صحابي چې قرآن کې نوم ذکر دبل صحابي نوم نشته فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها واحد ذلك بل صحابي ما ته په قرآن کې نوم نه کېښولی ما سوا ده او د رسول الله مبارک ډېر زیات خوښ ډېر زیات یې خوښ بلکې دې څه کوي رضد وي اسامه څونه خوښ دی دې حدیث کې درسره اسامه ابن زید ابن حارثه هغه ډېر زیات محبوب و ورپسې شاه زید ابن حارثه نو څه وایي سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر امر امير النبي اسامه في يوم قوم بعد فتعنوا بامارته اسامه اخذ غلام زويل او كشر زيرا كوتله فقال السوي او دا هغه قوم چې زید وجلي نو دې د یو سریع امیر کې ځلک په قوم خپل خپل دې وجلي بدل دی واخل فقال ان تطعنوا في امارته كذا الطعن في اماره اسامه فقد طعنتم في اماره ابيه من قبله مناسبه السلام تاسو د الزامونو په امارت د پلار د لیکي کړی من قبله سریع ام قرفه دې سریع ام قرفه وتوي ال دې وأيم الله دماغ قسم الله فذاتي لقد كان خليقا للإمارة دا أسامة زمير أسامة راجل خا دا أسامة لا يفتح إمارته وإن كان أو دا أسامة كده نا أيم الله لقد كان كزيت زمير راجل دا زيد ابن حارثة لا يفتح إمارته وإنه دا زيد من أحب الناس إلي وإن هذا دا أسامة لمن أحب الناس إلي دا زید نفس ما ترې محبوب یو صحابي د اسامه زویو وته وکړه ټوپ شانتي ورا کوټه ماشوم وی ک نبی رسول الله دا ماشوم دې د سره به بیره مینا کړو اسامه وسره کې ناستو او خنه عبید الله نو عائشه صدیقه را ټوکړه راوغه ک اسامه له خنه پاکولا نبی رسول الله مو سوي عائشه پرې دا زول فخل مبارک الله رسول الله مبارک اسامه له خلاص پاک او اذا عائشه احبيه من وسركوا واني احبه زما مرسل من دا غلام زي سره دمره دینه کوا او دغه محبت ساتل دا یو دوی خبره ده مولانا سیلو زو سر پته شه دیر اوه دا کما سریه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زید امیر کو اسامه په دې بل کې نو لاندې وسره په سریه کې سوق خبره حضرت ابوبکر او حضرت عمر هم دي شخصیه دیو سره لګا او دې په عمر کړي نو په یو موقع کې امارت د مفضول په افضل ځای نام دې بل مسله ما ده څو پر پته شه عمره القضاء دا هغه اومه هجره کې نبی رسول الله مبارک لا او دا حدیبیه چې کوم عمره په میاس کې پاتې شو فاصله شو شرعاً او درن داغي قضاء الى په دې قاعده کې هو مهجره کې جی عمره وکړه لکه سوال کوه دا خو په کتاب الحج کې دا دی باب پکار
دا خو د کتاب المغازي باب دی نو دا عمرة القضاء دلته ولې ذکر کوي دا خو د حج باب دی دلته ولې ذکر کوي در حقیقت یو خدا د حدیبیه قضا د حدیبیه سفر د عمره او جهاد والا بیعت پکې وشو نو جنگي سفر دی وشو او د لای قضا د حدیبیه سفر باندې دا سوال کول شي د عمره او بیعت د جهاد په دامیاس کې پکې وشو نو دا سفر د عمره په سفر د جهاد بدل شو او د لای قضا او دویم دا چې په دې کې ځان سره وسلې وړلې وي نبی رسول الله مبارک ځان سره وسلې یوړې عمرة القضاء کې پورا نو مقام بطن یأجوج وتوي هغه کې وسته کې خو ولې صفته نه جنگ جوړ نشي دوکاونه کې را سره د مکه خلک نو په بطن یأجوج کې وسته کې خو دلا او بعد کسان په مقرر کې تاسو وسته څوکې کوي او صرف توري پته کې باندې قضا کوي هغه اجازه شوی په الله نو چې کله نبی علیہ السلام ځان سره وسته یوړه صرف توري پته کې واچولې او عمره وکړو بس نه اجي کړل نبی هغه چې څوک نو دې لري ته دې او تاسو وسته ونو تاسو راځو په لاره باندې نو پکې وسته ځان سره وړلې دا نو په دې مناسبت سره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا باب د مغازی په باب کې ذکر کړو دوبل پسې شه او د عمر قضیه قاعده کې کړی و انکار او تعلیم تو يدعوه يدخل مکه د حدیبیه ولا حتى قضا من قضیه سره فیصله وکړه قال يقال مقالات الضامن وعلى جانبين الذي على ان يقيم بها عندك الورثه في اقامه وكويتات بها اي فيها قد مكه كثير وذي فلما كتبوا الكتاب كتبوا ذلك الجهاد ما قاضانا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كافرون ولا نقر بهذا محمد رسول الله قرار نكو دا رسول الله دكتا لو نعلم كما بتو لقي رسول الله ما منعنا مشيئه يوشينا ولا منعنا ولكن انت محمد بن عبد الله فقال رسول الله مبارك انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله ولا وصفني ثم قال لعلي اكاتبه بأم رسول الله رسول الله لقد محوقا قال علي رسول الله كمفعول به اعراب والكيف مفعول به المنصوب ولا او كحكايتني برسول الله امحو لفظ رسول الله رسول الله كم دي محوقا علي لا والله لا انفوك ابدا كتب له پیغمبر د خپل مقابله ورکړه دا عصبیت دینی دی ښه مقابله نه کوي واخذ رسول الكتاب قسم وكلمات وخا وليس يحسن يكتب كل كتابت نه وته وته ودا زيري نبي اغا نبی رسول الله ورته او كتب هذا دا کتابت بیا علي کړي په امر عليه السلام نسبت عليه السلام مجازن دي یا ممکن د خپل را یو کتی دي وكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة السلاح إلا السيف أبا فتيكو كبي وأن لا يخرج من أهلها بأحد أو نبو باتي لأهل مكين يوقف إن أراد أن يتبعه كذا ومن الرجال سري خزنا أو نبو منك من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها فلما دخلها بمناسبة دباب آئين دخل والداخل شو ومازال أجل ودرير ودتير شوي أتو ديرال مكي مشركان عديدا أو دي مكة خالي كريوا مكي نبار أوتيو نبي عليه السلام لیدل نه غوښتل ظالمان بار اوتیو مراد العزیز وقالوا قل لصاحبك وایا بل نبی عليه السلام ورته بدا څوکا اجازه راکې ورته بل انکار شو نو زما د حضرت میمونی سره واده دي نو تاسو باندې ولیمه وکړه وستا ولیمه ته زمونږ جت نشته ودا عیاذا بالله قالوا قل لصاحبك اخرج عنا ثم سبق لفظ اذا سبير وجه قد مدى الأجل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتبعته ابنة حمزة حمزة لولو دغي وقت مكة كوا أغوى تستعبي شوا تنادي أوادي كو يا عمي ما شموا فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك يونسا خذي ابنته هي ابنة عمك تترلور دي دا تكا كده تترلور فينوا رسول الله مبارك تترلور وده بلار تترلور تاب خلق تترلور حملت حوشة إخلاح فاختصم فيها علي دا زما د ترلور ده دا تر د حضرت حمزه د به تربیت کو او زید وینا د حمزه او زاهرونه زما زاهر ویره ده د به تربیت کو او جعفر وینا زما ویره ده جعفر ابن ابي طالب ترلور مې او جعفر یو بل دعوه ولرلا وې د دې جنې مور او زما خزه خويل دي ټیک ده چې علي او زه خو دواړه برابر یو موږ دواړه ترلور ده او د دې جنې مور دا حمزه خزه او زما خزه خويل نو دی وځم قال علي انا اخذت وما رغشت او د ترلور مې ده
وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي قال هذا ما لا بدا أو زيد ابنة أخي من الرضاع وقضى بها أن لخالتها قال لي ورفع الخالة بمنزلة الأم أو في ذات شخصاتي أو علي خوشالي أنت مني أنت قريب مني في النسب وأنا منك أنا قريب منك في النسب تقوم الزمامي علي توي ترضي مني ما شو من ذكرني أو جعفر توي أشبهت خلقي أشبهت مشابه خلقي زما ظاهر جسد ترى وخلقي أو باطني جسد ترى دير زما ظاهر باطن ترى دعاء وسرقة مشابهت أو زيد توي أنت أخونا ومولانا وإذا مروري مولا معتق توي لكي يرى أخي مقدمته أو خلاص شو خبره دا خبر دلته خلاص شو دا عمر كل قضاء ذكر قال علي ألا تتزوج ابنة حمزة دا حمزة علي كلو يشوا يبني كينا أخلي تترلور دي ده قال إنها ابنة أخي من الرضاعة هذا ما ده رضاعي رلور ده جعفة حمزة أو مالس هو بيرا هذا ما رضاعي ويرا شوا رضاعي ويرا نشوا اور رضاعي ويرا نکا منا ده شابه ولي فكر ديكي دي ټولو رغبت کوي دي یو خدای ته ثواب به ملوي یو ما شو مجنه ده پال الغوا او دیم دا چې چالو د سید الشهداء لونه یا سید الشهداء د لوب تربیت کو وی فالو موږ د فارغ من خبر جی مخله عام فسلوا كأن يعتمر العام المقبل لمناسبة الثواب ونبر عليهم يعني نبر عليهم فلأهل مكة يعني ألت بين داخلي إلا سيوفا باقية فبأتناجيتي خولي ولا يقيم بها فيها إلا ما حبوا يغدر الرجل فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالح فلما أن قام بها ثلاثا أمروا أن يخرج فخرج مخلا إلى حجرة عند حجرة عائشة الناس حجمات عائشة كوهيد الوضجمات وكنا ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفوسه قال ابن عمر بأربعة اعتمر أربعة ثم سمعنا مقول استنان دا عائشة استنان مسواك مقل كتير مسواك مقل فأواز نفي سنكي ولده بعض الوقت مسواك مقل ترى خلق يا كي الذي قرائننا مالونيكي قال عمر يا أم المؤمنين تناوري ما يقول أبو عبد الرحمن النبي عليه السلام لا تكوني عبد الله بن عمر أي اعتمر أربع عمر فقالت عائشة بما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده يوم عمر من ذاك المقر دي وصاروا دي غيب نري لكن دلتا خطاري وما اعترب في رجب قد ويجي أغوي يوي فعاد رجب في كل ده ده رجب في ندى تولي فزي شهادة في كل سواد حجنا هذه الحجة في كل ده ما كده أو ذا تنور عمري كده تكدي ده حق يوفك حكم داخلي في حديبية ولا ده توقي دولي توقي دريدي سوق سالو أكثر ده سؤال بدي بفاق كراش توقي سالو دي سوق دريدي سوق وي روايته كده قصيرة دي مونږه تطبیق دا چې حکمي وسره حسابه او حج ولا مسر حسابه مجموعه څو شي او په حکمي ثوابيه د حدیبیه ته وباسه باقي څو شي او چې څوک حج ولا ته وباسه مستقل عمره حقيقيه دی مستقل عمره حقيقيه دی نو بیا غدوري او دا یو په الحجه کې وحج ولا باقي دري ولا په دې قاعده کې وي ما كده نو موږ عمره کوله موږ به فرده کوم د الکانو د مشرکانو ومنهم او د مشرکانو الکان واجب ان یؤتوا سنم فرده کو ذات بدل دي اذا رضى رسول نبی عليه السلام او ګیر چا پیره بودی په میاس کې او کان یو د شو غشره ونړي ها راضي پتا سو یو وفد وهنهم ثم يسرب کمزوري کړی دي هغه د بیماری یسرب ثم ځکه یسرب د مدینه دور نو په بعد د مخیت ها یسرب او خراب بیماری ته وي چې څوک بلار نه جوړ بشي هغه کمزوري کړی دي اس توحید غونډه کاو حکم او صحابه د نبی رسول الله ان يرملوا الاصوات الثلاثه چې په لومبو درې ورځو کې راوړل رمل پیژنه استبا پټولو کې استبا د کوکو کار کوي استبا او چې مټ ښکاری وتا او رمل څه پالوانی بالکل بلا مټه راځي په پتا وته
ځکه دې مخامخ جبل قینقاع ورته وایي جبل هندي اوس ورشو په حرم کې وشو عبد الله والا حرم کې دروازه جوړ کړو دی ودلته ټول ناست نو یې مټې ووهې ته وکړي چې ورته پته ولګي چې مونږ کمزور دشمن ته خپل قوت خلک ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين دلته مشي وکړي دلته مه کوئ ولې ځکه دلته غاو نو دلته دې درېو جانبونو کې ښکارې دلته ورته نه ښکارې تاسو پوهېږئ په خبره دې درېو جانبیانو چې ښکارې دلته ورته نه ښکارې دلته مشي وکړي او دې درېو جانبونو کې ورته رمل وکړي شابه دې مننه وکړه علیه السلام نه چې امر یې کړی ان يرملوا الاشواط كلها چې ودي وکړي د اوو د رمل نه مانع څه شی شو لم يمنع منعنک نبی السلام لرا د دې خبرې نه چې امر صحابه ته کړی وي څه خبره یره منو کې پاشوال د کول او کې چلو کې الا مانع ابقاء قوت الفارغ وو کې څه وشي د صاحبانو صفا او مروه نشو درېو کې برابر کې او دا ضروري کې تقه تلار چې تړيوالي ختم شي او کذلو بولمبو درېو کې ته نرمل پاتې شو نو پروستانو سره کې به خزانه کې ولې سیګ په غلمبو درېو کې رمل مسنون پروستانو سره چې عادت رمل مسنون دي کنه یا بدل تبل سنت پاتې شي شابه دې وذلك سأل علي عن أبي جبريل عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن أمن الجنوب في عين ذكاء البدر وذكره يقولون قولوا لي يرى المشركين قوة المشركين من قبل إخوائي عن جبل الدبي والذي قص به نبي حرم جورشو حرمي ده عبد الله حرم وذوي عبد الله يقول ده ناشنا عظيم الشان حرم جورشو دور پسیشا دعا رمل دوري دیکھیں چونکہ ثلاثیز نور مرد بین الصفا والمروه دی رویل مشرکین جو ہے مشرکان تقوال الصفا مروه کې دا غلط ځای کې دي دا غي دوه عدت یو دا چې موږ خپل طاقت ورته منډوت او دویم دا چې دا د حاضرین په خپل ځای پناشو منډه پکې واجبه یو عدت بل درې متنافي لري ها میمونة هو محرمان هذا من دلیل دی بخاری کې موایي چې میمونې رضی الله تعالی عنها سره نکاح کوله محرمونو بل خپل باب د نکاح کې راځي نه ان شاء الله دا ما ته دي هغه وی چې په محرم باندې نکاح نه کوي دا نه او بنا بها وهو حلال یا واپس کې مترواتو په طریق کې او ما د طریقه وزاد ابن شاحب بن النبي وبعض صالح عن عطاء ويرجع من عباس تزوج من ميمونة على عمرة القضاء لمناسبة التبع صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه اجمعين مولانا عبد الحق سے ابن حقائق السنن دے تلميذ شرح هذا صرف يوم جلد جاب شوی نور باندې کار شروع دی او نور جلدونه باندې کار شروع ما ته مخکې وایي چې مولانا صاحب او فرمایي چې تعالی د ټول له نظر کوي نو په نور جلدونو کار شروع دی او دا صرف یو تاونه دا په کوم طریقې شي تاسو اوس نو په کمپیوټر باندې وایي چې پولیس ټریننګ سنټر باندې دوه کوشش حملې وشوه پیسې څه په کې مړي نو وایي دا اوسه تاسو الله دې پرون ما څوتن د موږ واره کې کوم طریقه په دې او هغه تاسو دوباره وایي ډوړې سره د ځای بیا راځو ورو دوبه کې د مشکلات دي راځي پریشانه مشکلات او خیر ده پرابلمانی تشایله دا کان دیوال په ابراهيم عليه السلام د زمانه کان یو خاور خلک طرف د تاریخ وروي او ګڼه پس ان شاء الله د لا واقعي د په ما کوتا دی وي چې له دې چې ربنا لنا السلام علیکم دا صوفي شیخ الحدیث مولانا عبد الباقی سے وفات سے صوفي پرستان کې دعا کوي او تجلی مغفرت او دا چې کوم حالات پیښ دي زموږ په ملک کې دا دعا کوي چې خدای دې ملک کې او الله چې اسلامي نظام په کې
امين الله دې موږ دې ملک دې وطن د مدرسو د علماء د ټول دیني او مذهبي کتابو د ټول نه حفاظت امين د دې کښت کو نه الله د مسلمانانو لپاره دا ټول بشار واغله